ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. عزیزانو یو زمون فیصله ده، یو زمون نظر ده او یو د الله نظر ده. زمون په نظر کې چې کوم خلق خمون تخکاری هغه په اغراض او په مفاد باندې بناوي، او دا الله په نظر کې چې کوم خلق خ الله تخکاری آپ اخلاق او په کردار او کریکٹر باندې بنای. اوس به حیثیت مسلمان سړی ته دا کوشش او دعا هر وخت پکار ده چې خدایا ما خپل منظور نظر جوړ کا، تاسو به د ځان تماشې وکئ. د ځان تماشې به وکئ چې تاسو سره څه کیږي. هر سړی الله په خپل ځای باندې ذلیل او رسوا کړو، هر سړی مولای رسوا کړو، پیر رسوا کړو، سید رسوا کړو، میاں رسوا کړو، خان رسوا کړو، نواب رسوا کړو، ارباب رسوا کړو. هر سړی خدای په خپل ځای په شرمونو او شرمولو رسوا د زمانه کړ. اوس هغه بلا خبره ده چې شرمېدلې په څه پوهیږي نه، جدا خبره ده. لیکن دی وخت کې هر سړی په خپل خپل ځای رسوا او ذلیل د زمانه دی. مونږ پوهیږو نه، یو سړی د غلو په ډیران ولاړو مونځ کول، ټیټ پاس کیږي، ټیټ پاس کیږي. چې مونځ یو کو راغی مولا نه پوښتنه کوله چې په ډیران مونځ کیږي؟ هغه ویل نه، مانځه د پاره خو طهارت د مکان شرط دی، پاک ځای باندې بیګي. ول ما خو چې دا موږ کولو نو کېدو څنګه؟ ول چې ټیټ پاس کېدم سر رکاوټ پکې نو. هغه دا خیال کړو جوړ چې دا موږ جوړ دی ټیټ پاس کېدو ته وای. په دې نه پوهېدو چې جامې پاکې پکار دي او دس پکار دی، پاکواله د مکان پکار دی. په دې هغه دا خیال کړو چې دا موږ جوړ دی ټیټ پاس کېدو ته وای. نو زموږ منځونه هم ټیټ پاس کېدو ته وایو. په دې ډب نه یو چې دا کیږي یا نه کیږي. یا نو عرض میں داو جی چې کم قوم چې په یو شی متحد نشو، چې هغه دین دی او الله دی او رسول دی، او د اسره د دنیا وکړه، نو په دې باندې تنبیه الله پیغمبرانو تم ور کړی دا. او داسې تنبیه ور کړی دا لکه یونس علیہ السلام یو عظیم القدر پیغمبر، حکم ورته شو چې په قوم د عذاب راځي او تتی وزا د لاړو غرتا په غر کې کېناستو، په قوم چې څو وخت کې آثار د عذاب شروع شو،
نو ټول قوم را جمع شو او اسمان ته التجا وکړه چې معافي غواړو. راغله عذاب د اسمان نه واپس لاړو. راغله عذاب معافي غواړو غلطیم کړی دا نو راغله عذاب واپس لاړو. موسی علیہ السلام دو ورځ دو پس چې څو وخت راغی چې قوم به مې واستبای چا ورتل چا خود عذاب پیرانغه بچ ورزما اوس بتا ته دروغجن وای چې تا ویلیو چې عذاب راځي او عذاب خورانغه نو دغه وخت کې د الله د حکم انتظار ونکو. او دې ټکی ته ګورئ دغه وخت کې به حیثیت پیغمبر دته پکار داو چې د انتظار کړي وي چې دینه مخ کې څوک ځکه چې پیغمبر خو عاشق وي او د عاشق واګي چې کمی وي ا د معشوقې په لاس کې وي. معشوقې خو خاله چې واګه د سی وي د سیدی تا وي او کده سی وي د سیدی تا لکه ټانګه کې کېنی او داس په واګي چې د کوچوان په لاس کې کوچوان خو هغه د کواګه داسې کاس په وداسي تاویږي او کداسي کداسي. او دا خبرې خود عشاق خبرې دي کنه مونږ عشاق نه مونږ ما درته وې د پخې کنجري زامني مونږ خو د سړي زامن یو نه. دا قوم د سړي زامن وې تی بدالو به کوله دا تاسو چې کوم کته بیا دا تاسو آینده نسل چې کم دی دا نوجوان طبقه دا به د دې سپینګیرو د مرګ نه وړاندې کمپلیټ ډمانی مکمل دا به ډمان وي چې خزه ولاو کې هغه به کمپلیټ ډمی وي. نو راتلون کې وخت به د پاکستان قوم چې دی هغه د ډمو د ډمانو په لاس کې وي. دا آینده نسل به دا د راټ پیدا شوده چې دی او دا د بلو پرنټ او تربیت یافته چې دی دا به آینده وخت کې کمپلیټ ډمانی کنو چرته چې مړم راشي په قبر می متیازه فلال ډمان فلال په ډټسن کې کېنا وا ورته وای غړې گئی په دې سره کوي وګورې د دې الکان ټرک ته وخه جواب وای غړې گئی وی ګور واده جنج ته راو واړو په جنج ځان سره روان کوي غړې گئی او لا چې ډولکی والا ور سره کېنه الا بیل خوند آئنده نسل به کنجران او ډمانی. ستا په ملک داسې نظام نه راځي هغه نظام ورشه ایران راوسته دی چې د نئی په دکان بورډ لګېدلې دی بورډ چې کدی نئی ګیره کله کړه ونی وې شو نو لاس دی غوس کوي. نظام داسې نه راځي نظام داسې راځي چې د ادنان والا تر اعلی پر ټول په یو نظریه متفق شي. خزو نرو یو نظریه ومنله نه پکې ورشه خزه بربنډه شته نه بلو پرنټ شته. یو قانون جوړ شو چې صدر با وزیر اعظم با وزیر با بیګری نه او داسې بنئ چې مخکې موز نشي ورکولی. صدر او وزیر اعظم به د اختر او د جمعې موز به د مخ کې ورکړي. چین په یو نظریه متفق شو د چیرمن موزیتونګ ورشه د چین سال دی نن تاسو رات دی پاکستان بے غیرت ملک تراغلی دي سره کې درته چینیان جوړي. تاسو د انبر سرای میخو مړونه چي دي
دی ټول ورځ خزه سره یې لګیایي پایات آباد او آرمی سټیډیم کې او په صدر روډ باندې سره کې ولا خزه چینیان جوړي د چیرمن ماو په یو نظریات ټول ملک متفق شو ورشنه نغه چین دی چې امریکای له تریټونه ورګي چې ککړت یو کو پیزوان درتا چو نن ستا ملک د امریکای سپه دی تاسو خیال راکړئ عرض مې داو چې ټول ملک په یو نظریه متفق نه وي عمل جوړیږي نه ستاسو مثال دی د یو خره لنګه شوی و خره نر کوچی وش اخرې ته چا ویل مبارک شه ویل ولی ویل زوی دی وش هغې ویل په توپه دی ولګي زما زوی ماله د زوی څه فایده ده خو چې لوی شي خپل پیټې به وړي او خپل به وړم د خرې زوی د مور پیټې په ځان اچوي اچوي که بچی به خپل پیټې وړي او زه به خپل پیټې وړم نو مونږ خرې یو خبره اورئ او زوی م شوی دی مبارکیانې مالی خرو زامنو مبارکیانې مالی خرې دغسې بارونه به در باندې دا سرمایهدار اچوي استعمالی بم ګوتهی بم او بیا به لته درکې نږدې به بنګلې ته نشي ورتلی نږدې به دفتر ته نشي ورتلی عزیزانو چې مونږ ذهني طور د خدای په عظیم قهر اخته یو عظیم قهر روټۍ شته جامې شته کور شته هر څه شته ذهني سکون نشته هر سړی ذهني طور پریشان او د ذهن اطمینان په څه کېږي د زړه اطمینان په څه کېږي الا بذکر الله تطمئن د زړه اطمینان چې دی هغه صرف د الله په ذکر راځي چې د الله ذکر نه د زړه اطمینان نه راځي پاکستان نه د الله ذکر ورک دی د زړه اطمینان نشته نن په ټول پاکستان کې وګوره یو اطمینان د زړه چې دی په تبلیغي ډله کې دی وای په ایمان دی پکې کنه یو تبلیغی جماعت ته چې دړه اطمینان پکې دی او بیغم لکه د ملنګانو غوندې په لارم ګرځي او د ملنګانو غوندې روانم یو اریان تیر ورځو کې شب قدر نه راتلم یو درې لکان ناس دي بسترې ورسره زه ورته ودرېدم هلکه څه کوئ وی جی جمعې شپه ده شب جمعې ته مرکز ته ځو زلمي ښایسته هلکان ملکینی دی موټر کې وینا نه چې سوزکه براش ملکینی بس کې منول بلار مې ته پښتنې کول چاله که تاسو په دې عمر کې خدا دی الکانو خدا عمر د دین ما تل مولانا صاحب زمونږ جماعت ته یو تبلیغی جماعت راغلی او د امریکای الکان د امریکای اغي په انګریزي کې یو سپیچ وکړو او دا ټکی ویلو چې کڅوک دړې اطمینان غواړي په زندګۍ کې نو هغه په اسلام کې دی وی والله دا یو کالو شو چې مونږ په دې تبلیغ کې لګېدلی یو مولانا صاحب نم پروټای پرواشتا نم په جامشتا نم په پیسو شتا په هیڅ هم پروا نشتا او که 24 غنټې تصور مینو د الله یو د دیوی چې دا مسلمان د دوزخ نه بچي الکان ما نو نیغ میرا وستا تبلیغی مرکز ته ورننه استال ته کوس کړو زه تیرا یو اطمینان دړه چې دې په دې ډله کې هغه ډله کې اطمینان نشته چې ته د لیډرای شوقي ته د منبرای شوقي
ته د وزارت شوقي، ته د اقتدار شوقي، ته د مفاد شوقي، ته د ټیکو شوقي، هغه کې اطمینان نشته. اطمینان صرف او صرف پدې کې دی چې ته هغه خصلت په ځان کې پیدا کې او هغه صفت ځان کې پیدا کې چې کوم صفت د خدای دی. تاسو خیال راغی نو انسان ته پکار دادی چې هغه د الله په صفاتو ځان موصوف کی. مثلا کریمانه صفت ځان کې پیدا کی، پار چا کرم کوي. رحیمانه صفت ځان کې پیدا کی، پار چا رحم کوي. سخاوتانه صفت ځان کې پیدا کی، مال و دولت در سره ډیر دی نو د خوار غریب په کار راولي. دا د خدای خصلتونه دي چې دا خصلتونه ځان کې پیدا کی، الله بتا ته داسې د دړې اطمینان نصیب کی چې دنیا ورانیږي او ودانیږي په پروا بده. اوس کوم چې سار را پاسو صاحب دا اخبارونه دي، الله کده دغه عذاب نه خدای اخلاص کی. هر سړی د ټپوس بچی د سار په اخبار سترګې پراټي او چې راپاسي لاسترګې زبري چې اخبار ورته غورځېدلې. د درته ایمانی وایم پریشانیاں ما هم ډېر دي کړې، بلکې ما به کله کله مرګرو ته وی چې ما به خپلې پریشانیاں ورته بیان کینو، بیا به ورته دا وی چې پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا، پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے. پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے. زما پریشانه زما یار ته مو وایا اچ ووري نو هغه هم پریشان شي. ډېر پریشان دي. اوس الحمدلله زما خود سر تراغ او پوه شو چې دا مونږ سکو دا ټوله بس دا بس. په خدای قسم چې ته د الله شي، بادشاہان د زمانه با ستا د در چوکاټونه سپي چې ته د الله شي. خواجہ معین الدین چشتی رحمت الله علیه یو بادشاہ ته الته قوالی کېده چې قوالی کې دا غب واپس راغی چې دا څنګه بزرګ دی چې په قبر دوبړای غږی. د شپې خوب کې خواجہ معین الدین چشتی رحمت الله علیه ورته وی چې ولی واپس لاړې زما قبر ترانه لې. ویل جان ته خو دوبړای او باجی غږی دی. ویل زه چې ژوندې او ما دوبړای غږولې وی. ویل نه. ویل نو زه خو دنیا نه کټ شوی ما دا استا کار دی بندې کا کنه استا کار مان علی ته بادشاہ ته بند کا کنه. تاسو خیال راغی اولیاء او بزرگانو چوکاټونه بادشاہان سپي بیا چې ته د الله شي. نن خو مونږه د شاهانو په در کې ولاړیو، رسوا او ذلیل د زمانه هیڅ شي نه. والله کده یو تنگړی دی یو تنگړی دی یو زکام نه بل ورځ یو غاټه بلا رانه نه وته زمونږ دکان ته داسې کو هغه چې په لار جوړه داسې پوزه لکه څه چل دی در باندې صح زکام دی
ما یو زکام ته دې دومره ټیزونه واچو زه دې به خو بس ته خو بچ په لار تلې درې بده د سي قرزول درې بده د سي قرزول یو زکام درنه نه ټیزونه وې تاسو څه شي یو تبا دي چونی سي د ځان تماشا وکا یو زکام دي چوي د ځان تماشا وکا هیڅ شي نه ستار څه د بل پلاس کې دي اور نو رحمان بابا وی چې خبر نه يم چې راوستم لکما اوس می کم طرف تاستوي چې دروما لکړون چې لاس د بل په وګه کېږدي اس جوړال وړا نوي ور معلوما لکړون چې لاس د بل په وګه کېږدي اس جوړال وړا نوي ور معلوما مونږ وړاندې د بل په وګم لاسي خیر اس پته نه لګي چې کم ځای ته لاندې مې خکوزي او کپاس په مونږ څه شي عزیزانو چې هیڅ شی نه نو ځان ته شی مو وایا بیا چې د چا یې نو ځان د هغه غاڼه ته یې د چا پیدا کړي چای لوی کړي چای روټي سوق درکې عزت سوق درکې ذلت سوق درکې بنده خو نه درکې بیا غړېږي بنده تا ولي دې ته سوچ وکړئ اوس بغړېږي هغه ذات تا داسې حال کې براشي چې مستی میں بھی سر اپنا مستی میں بھی سر اپنا ساقی کے قدم پر ہو مستی میں بھی سر اپنا ساقی کے قدم پر ہو اس بے خودی کے صدقے دل آج قبلہ رو ہے مستای کې زما سر بد ساقی پخپو کې پروت اس بے خودی کے صدقے دل آج قبلہ رو ہے دا قبله ته می چې مخته دا د بے خدای برکت دی ته به بے خدای د دنیا طرف نه به بالکل بے خدای نن مونږ د الله طرف نه بے خدای او د دنیا طرف ته په خود او بیا د شي ته په خود کې چې والله کته څه جوړیږي واله کتا سو ټول صبح سره دی کده بل ځای ها صبح سره دی ټول کنه ها تاسو په ایمان وای چې صبح سره کې کوم حکومت جوړ شي چانه به د سرو مولې جوړ کی ها څه بچاله ورکی بس یو لوبه د جوړیږي را جوړیږي به ټیم مخرب وي ظالم بچو ټیم مخرب وخت کم دی جب عادت کوي پدې چې الله 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 جب پدې عادت کوي جب پدې عادت کوي چې سبحان الله سبحان الله سبحان پدې جب عادت کوي بل څوک شته د پاکي بیانولو قابل شته داسې څوک شته چې دې بیان کې چې دا ډېر پاک دی پیر میر علی شاه صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید چې ویلی دو چې داسې ورته وکتنو حال پر راغی نو ورته وی چې سبحان الله ما اکملک ما اجملک ما احسنک
اوس اکملک اجملک احسنک دا د فعل تعجب صيغې دي. فعل تعجب دی ته وی په عربي کې چې سبحان الله ما اکملک، خدای ته پاک څومره کامل پیدا کړ، ما اجملک څومره جمیل پیدا کړ، ما احسنک عقیده خدای تعالی را چې دا تاسې خسته دا څه شی پیدا کړ، تعجب کوي، عقل حیران دی چې یا الله دام په انسانانو کې دا څه شی پیدا دی. آخر کې ورته وایي کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں. چرته مہر علی شاہ او چرته ستا صفت کو، گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں. دا بیا د بسترګو کم ځای ته وکتل، خدای زما سترګې هم د دې قابل شوې چې دې هستی ته وکتل. عزیزانو د دغه شان وقت سره کې پیدا کول پکار دي. دا مونږ ګوره ټول په کندو سره مونږ داسې یو چې په خپلو کړو بیا خپېمانه یو. اوس مونږ په خپلو کړو خپېمانه. مولیان صاحبان زم مولا خو نه یم، خو چڼې غوندې خو یم. دې پر یو مثال یو بادشاہ او داغه لور و په خپل مالیار میانه و. مالیار داغه مالیار نوم عاقل څنګه یو د بادشاہ لور خیرات کړو نو خلک راغوختي نو دا خپل یار هم راغوخته و چې خوشاله ورځ ده چې دیم دلته. بادشاہ جواب راغی چې بادشاہ راضی او دیګونه ګوري، دی یو دیګ تش ساتلې چې کپلار می راتلو نو دا عاقل به په دې دیګ کې پټ کما چې پلار می ونه ګوري. چې جواب راغی چې بادشاہ راضی دی هغه عاقل زر په دیګ کې کینول او پاسه په خانه کې خو وړي ته تاو کړ سره ولا باندې. بادشاہ چې راغی نو داسې ګوري چې دې ټولو دیګونو لاندې اور بلیږي، دا یو دیګ څنګه به اور دی. د بادشاہ دی عقل ته ګوره، نه زمونږ د بادشاہ نو د خریټیان میټیان. بادشاہ دی ته وایي بادشاہ دی ته وایي یو دیګ لاندې اور ولی نشته. بوش چې دې کې څه چل ول دې دیګ لاندې اور ته لاندې کوي زو د دې دی ګوري جوړ دې دیګ لاندې اور کوي. بادشاہ حکم اور ته لاندې شو. خصات بادشاہ ورته ولاړو پوه شو چې دې دیګ کې ارڅ دی اوس به ختم شوی. ولزی بیا په بل چا خوري زلاړو چې بادشاہ لاړو دا جنې په منډه ورغه وا دیګ نه سر لري کو چې اوس کو بس کباب شوی سره. هغه چې څو وخت کې پسوځې دور اغلو نو چونکه عاشق صادقو دا نه کول چې د دیګ نه را ټوپ کړي وي. هغه چې معشوقي کې نو لې م په دیګ کې نو ستی خې. تاسو غوندې نو چې چا د پاره جلوس وباسي او پکې پټاخه خلاص شي خپل منډې ملیدلې دي. بیا منډې ملیدلې مونږ سره یو مرګره یو ځلې جلوس کې وو.
ما ته وی چې په ګورنمنت هاوس ورزو مالکه په آرام کېنه دا پولیس ته ګورنمنت هاوس ته نه پریدي ما ته وی چې جانیا تو ډرنه ته یریږي من ورزپی چې ورزپی الته اس پی ما ته وکړه چې ما ته وکړه ما ورته اشاره وکړه معلوم ده نه یو غرب وباس او چې یو سپېتی په دولاسي هغه باڼه ورته راواچولو چې غرب بیر از مونږ مرګره دیم ډیر غټ چې غرب شو داسې د چنډه خوندې خپې اسمان ته ونیوي او په انکو کې وای چې یا الله میرے بچے تیرے حوالے میں تا غرق ہوگی بچی می خدای استا په حواله دي زه خلاړم نو تاسو خپل منډي لیدلی چې پټاخه خلاص شي یا دز مزو شي د ذکر درته هم چې ډېرې مو وای ما د ایمان پرانا پیژندلی خبره د عقل وا چې زی په دې کې کینولم ولی ټوب کم چې چا کینولم بس پرې د چې پاغي ستیش چاغه د دیګ نه سر لری کینولم بس پرې د چې پاغي ستیش چاغه د دیګ نه سر لری کو نو دا یو आवाज ته راوته د دیګ نه چې چرا کارے کو نه د عقل کې بازایت پښیمانی اے عقلا وی غریب سړی کله بادشاہ په لور نه مینه دینو په دیګ کې به ولی ورته دی خدای چې انجام دې امداش نو چرا کارے کو نه د عقل کې بازایت پښیمانی بجلیګر مولا چرا کارے کو نت کې بازایت پښیمانی هغه کار ولی کې چې بیا رستو پخ پیمانه وړاندې نه لک سوچ کا وکنه وړاندې نه لک فکر کا وکنه وړاندې نه د پیغمبر فرامینو ته سوچ کوا اتقوا مواضع التهم پیغمبر وای د تهمت د زینب هم ځان بچ ساتي استاد په ایمان وای چې تاسو په کابل کې ما د بایسکوپ په خله کې وګورئ دا یقین به وکړي چې دینه د تله بایسکوپ ته چری به نه کوي کزم د جوارګرو په پړ کې ناس تولیدم والله کې او منی چې د جواری نه دا کړي وای بچ کړي کزم د دمه سره ناس تولیدم والله کې یقینو کوي چې د بد فعل نه دی وای بچ دې دمه سره څه کول چې ناس نو اتقوا مواضع التهم چې پیغمبر ویلي دي د دې معنا دا ده چې د تهمت او د رسوای زینب هم ځان بچ ساتي بلدا چې ار سړی د دې قابل نه چې رائے ته سړی پښتنه وکي ار سر د دې قابل نه دی او نار خله د دې قابل ده زمونږ د مردار ملک ار سړی ته دا حق ورکړی دی چې رورا تم رائے را کولې شي زه څوک د دې یو خپل مثال دی تاسو کې اکثر خلق خزي کړی دي سو وخت کې چې د واده په ورځ تاسو نکاح تړلې کېده مولام راوستو ګوان لاړو خزینه واک راوړو یو پکې وکیل شو دو ګوان شو امولا هغه وخت کې څه وایي مولا وخت کې ورته دا وایي چې الکه دا پلانې د پلانې لور سره د دومره مہره تا قبول کړي وو قبول دکړه ته او ما قبول کړي وو قبول میکړه بس خبر خلاص شو ناوی د کور تراوستا سباله بیمار شو الا ډاکټر ته بوزه تاغه وخت کې دا ویلې شي چې پرون چې د دې نکاح کېده نو ما خو مولا سره دا وعده نه وکړي چې دا به زه ډاکټر تم بوزم دا تاسو کړیو خزو والا وای تا کړی خزا ها دې ورکه جو ته خو ګوډی کنه اوس ته لې شي چې ما هغه وخت کې دا خو نو ویلي چې خزمه بیمار شي خو ما ویل چې قبول کړي مې ده د ډاکټر ذمہ واری خو ما نه واغست یا دا خزا
وای چې ما ته جامې پکار دي ته دا ویلې شي چې بای ما د جامو ذمہواری نه واغست دا خزه وای چې مال ځان لا کور ونیسا ته دا ویلې شي چې ما د کور وعده خو نه وکړي دا خزه وای چې ورشه سیر غوخه راوړه دو سیر ټیپر راوړه ته دا ویلې شي چې ما غوخه ټیپر پکې نو دا ویلې شي کنا دغه یو ټکی د قبول سره د دې خزه ټول لوازمات چې دی هغه ستا په سر انبار شو کنه کړت پکې کولې شي او کدی کړتو کو دا خزه درنه تختی کنه کدی کړتو کدی روټای کې کیمرا وستو درنه تختی کدی جامو کې کیمرا وستو درنه تختی کدی کور کې کیمرا وستو درنه تختی ته خزه په سرک کې نولې شي کینولې شي تاسو بای د کور بندوبست به ورته وړاندې نه بلکې چې کویدنو کې د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کې چې کویدنو کې مور او پلار به دی وای مزدوري خواري نوکری سبب دی خزای بال بچ به کور دی وران شه سبکه نو 2-3 کاله مخ کې ورته اول جون جوړې نو هغه نه رستو بیا قبول کړي نو آمنا چې دې ما ایمان راوړې دې او زه مسلمان یم نو د اسلام ټول مقتضیات ستا په سر انبار شو دا آمنا دا معنا چې زه به منظم کوم زه به روجم نیسم که پیسې راغی زه به حجم کوم که پیسې راغی زه به زکاتم ورکوم امنا دا معنا چې زه به پردې مالم نه خورم زه به حرامم نه کوم امنا دا معنا چې زه به بې ځایه د چا زړم نه ازارو دل ازار بم نه امنا دا معنا چې د خدای مخلوق سره به د انس معامله کو امنا دا معنا چې دا الله کوم نظام دی هغه پسې به زخ په اب لخ په منډه موا که وخت راغې زب جهادم کوم که وخت راغې زب په میدان کې سرم قربانو امنا دا نن امنا ټول ملک کړی دي امنا دا معنا هم ده چې دا خزه چې زما کور تراله نو دا به یو بل قانون د خدای د پاغه عمل کوي چې قرنا فی بیوتکنا دا خزه به د پکور کې نولی نو کرے به نه نن ډېر خړوسانو ګوري خزه نو کری کوي چرته چې د نالت ټکه واوري نو هغه د حکیم د مور کیسه کوي یو حکیمو نو هغه به علاج کولو نو هغه به خزم راتلې نو د دې خزو حال به چې ولید نو چې کور ته براغه نو مور ته به وی چې مور نالت په خزو نو مور به ویل چې بچیا بغیر زمانہ زه ډیره پاکه یم بغیر زمانہ مور مکه وګوره ویل نه سې کې مور خو بغیر زمانہ حکیم وی خوا بغیر ستانه ویلو نور پټولو خزو نالت خو بغیر تانه ویلو و یو طالب ورته مصلحتی کو چې مصلحتی کو نو ا طالب به کور تتلو راتلو اوس قران چې کومه فیصله کړی دا چې قرنا فی بیوتکنا خزب په کور کې ناشتي بار بنوزی
دا دروغ دي ها؟ که دا دروغ نه دي او دا د خدای حکم دی، نن ستا د ټول ملک ښځې ولې په سړکو د ګډو په شان ګرځي؟ دا د چا ښځې دي؟ دا د چا لوڼه دي؟ دا د چا خویندې دي؟ ستا او زما دي که نه دي؟ اوس چې تا د خدای حکم پریښو او د انګریز لار دې اختیار کړه چې د هغې ښځې بربنډې ګرځي او پردو سړو سره غاړې وتې او لاس ملاو کړي او لاس په لاس اچولي او په بازارونو کې ګرځي، دا د یورپ ممالکو طریقه ده. هغه تا په پاکستان کې رایجه کړه. نن دې وکته د دې قوم حال. زلزلې ویراله، زلزلې نه د طوفان نوح انتظار کوي پاکستان. د نوح علیہ السلام د طوفان انتظار کوي چې در باندې یو غړپ شي او غړپ سره ټول په سمندر کې واچي. نه کې دانش د مولا بچ شو، پیر سے بچ شو، پلانې بچ شو، ډنګلې بچ شو. مولیان دې خدای وړاندې پکې ور ډوب کی او پیران دې ورپسې ور ډوب کی. قرآن ویلي چې نامحرم سړی به کور ته نه پرېږدي. اسلامی حکم دی چې ځوان رور به د ځوانې خور سره سکه خور سره یوازې په کور کې نه پاتې کېږي. سکه خور سره ځکه چې ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان د انسان ډیر لوی دشمن دی. نو ځوان ضرور بم ځوانې خور سره په کور کې نه کېږي. دا کیس د مسلې شکل نه دی، دا د لیدو شکل دی. ما ته یو کیس راوړو، زه هغه زمانه کې بجلیګر کې وم. خور دا ګونګای د پخلا او ضرور نه حامله شوه. پښتنه ته وشو چې دا ولې پرورې ګوته کېښوه. نو جینۍ مړه کړه او هغه رورې اوس هم ژوندی دی. تاسو خیال راغی؟ د حکیم دا خبره یاد لرئ. یو طالب ته وی چې زمون کور ته زرازه د مور سره می لکېنه پاسا. طالبم زمونږ د زمانه طالبان ګوري کنه چې غوړ زیړ برګي چرګي ګرځي. مونږ خپل زمانم لیدلې و د طالبګری په دې جماعت کې ملس کاله سړې وظیفه او مرچکی سره بخوړې او سبق لبتنو لس کال سړې بیگانه وظیفه دا غرمې لبم انتظار کول ته سبق ټیم به مس کېدو. که گوا غواړي نو هغه د ګټ کې ناشته خیال امراغ مونږ هم طالبګری و اوس هم طالبان دغه یو غوړ دیړې وکړو کور ته بتلو را ا بډای ور سره لین دین جوړ کو بډای ورته ما و تخته و طالبہ چیر سره نکاح وتړو ول ز چیزو حکیم ته وی چې مور خو دې را سره تختی ول بس اخو تلې نشي خپونه معذوره ده او په پچای کې نه و
نو په ټوکرای کې کینولې دا په د پاسه مالو چی خېدي او حکیم ته وی چې په پلانې لار دروزه په پلانې لار چې په ټوکرای په سر کړی دا او بوډای په کې ناشته دا حکیم ولا په مخ راغی طالب سدي ول جی دا مالو چتی ول تکې دا ټوکرای امور د پاس نه په ټوکرای زور کو چې کې نه دي چې ټوکرای کې خو مالو چې تلری کړه مور په کې زیړې سترګې نیولې ویلې مور نالت په خزو ویلې بچي اول په ما نو چې د نالت ټکي واوري نو دا وایي چې اول په مونږ اول په ما اول په بجدګر مولا نالت چې په داسې نالت قوم کې اوسېږي په داسې نالتي ملک کې اوسېږي اوس چا یو چټ راوړی او راښکاره به نه شي هغه نو نالت پا مونگا سچی کوئے این شامت اعمال ماست صورت نادر گرفت دا زمونگ دا اعمال و شامت تے پا مختلف شکلونو کے را باندې را نازلی گی ننو گو رئی پا پخوانو قومونو با عذابونا جسمانی راتلا طوفان براغه زلزلے براله ملخان بپراله کانی بپراورید الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل ابابیل مارغانو لکانی ورکړیو چې ورشي په د کانو بمباری وکړي فجعلهم كعصف ماکول ټول قوم داسې کړو لکه د غویانو په خپو کې چې غیا پېمال شي داسې ریزه ریزه کړه دا عذابونه به پراتله نن ستا په ټول قوم او په ملک باندې ذهني عذاب نازل دی پاتې شو مونږه زمونږ مثال درته وای زه بجلیګر کې او ما د جمعې منځ به مونږ کول هلته یو ایس ډي او قادیانی و هغه وی چې دلی دا د جمعې منځ بند کړي ځکه چې خلک به سړک باندې ولاړو هغه به چې یو بجه دفتر نه راغی لار به بند وه منځ بند کړي نه بندو هغه لاړو چونکې دا بجلیګر چې دی ایم ایس سره دی او ایم ایس چې دی هغه فوج لاندې وي هغه لاړو جی او سی ته یو فوجي جرنیل تا چې دا جمعې مونږ دلته کیږي او دا سرکاري ځای دی څه ګډوډ نشي خلکو ما ته وی چې مولانا صاحب رستو نشي مونږ ټول در سره یو او بالکل ځانونه قربانو لکه استاد دا جمعات کې ناس خلک یې کنه زه درته هم چل کا څنګه چل کوي ورزو په تاسو وڅوي ها او چې دی جمعات نم بار کو او پولیس بار ولاړی او د اوس پنې ټوپای په سری او ور سره ډنډي وی او ور سره غټیمان می او پولیس یو افسر आवाज وکړي چې فایر او یو دزو شو دی خپل گریوان کې وګورئ چې منډي بم سوکري ساری کی ما ته وای چې ټینګشه مونږ در سره یو او ځان کباب کو مالګوره مکه وای ولنجي ایو پکې وای چې جان نو تکه تکه کرسا مالی ٹھیک ہے فوجی جرنیل راغه سرکه په پسر دی رول ور سره دی سټیک ورته وای کڅ بلای اور سره ده دا سه ودرې 3.5 کسان اوس مونږ ولاړو د بجلیګر سمرا عمله چوا 3.5 جرنیل ودرې دو داسه بار غارت ولاړ دے د فوج ولی اس مسجد में जुम्मा होता है हाँ जी इसमें होता है अच्छा
तुम में जो लोग कहते हैं कि जुम्मा होना चाहिए वो इधर हो जाए और जो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए वो इधर हो जाए। अगर फौजी जर्नैल और स्टिक वगैरह फौजियान چې دې خلکو وکته هغه سره ټوپای ټول دې خوښ ویل جی نه ہونا چاہیے په یو आवाज 350 کسانو وی چې نه ہونا چاہیے ا جرنیل ما ته وکته زه आवाज پرې خو ما ته وکته ما ته وی چې مولانا صاحب ابھی آپ کیا کہتے ہیں زم لاړم ابوی سره ودرې मातेल क्यों मावरतेल जी अब मैं भी कहता हूं कि यहां जुम्मा नहीं होना चाहिए। क्यों कि बेगैरत कौम का इमाम कभी गैरती नहीं हो सकता है। तो बेगैरत कौम इमाम गैरती नहीं सीखे थे ठीक शू बस जमवर तरह जुम्मा बंद अजीजानो संग ची यही दगसी نو عزیزانو غاویره کېږئ ما مولا په مولاتوب مغاویره کېږو پیر په پیرۍ مغاویره کېږو میا په میاتوب مغاویره کېږو سید په سیدتوب غاویره کېږئ ما هغه داسې مالک حقیقي دی چې موسی علیه السلام ته مور ووی چې ته خو خدای ته ډېر ځای راځې لږ زمان ته ورته وایه چې مونځ نشم کولی کمزور یم هغه ورته چې یا الله زما مور کمزور ده مونږ نشي کولای ول زما ورته دی وای چې مونږ مکه معاف بیا چې کوی تور تطلوي بچیا نن ته پښتنه وکړي چې یا الله ستانوم سده لخپل نامه راته نو چې موسی علی السلام خدای ته وی چې مور مستاد نامې پښتنه کوي ورته وای چې داغه نوم دی بے پروا سنو می دی الله الصمد سمانا ده بے پروا قل هو الله احد الله الصمد بے پروا یو دے او بے پروا دے چې موسی علیہ السلام کور تراغه مور ورته پښتنه دی وکړه ویلو سی وی چې زمانوم دے بے پروا مور یو هاي ناره کو د کټو پریوت ویل بچیا خدای پراسته کزه بیا مونږ قضا کوم ویل ولی موري وی چې دا غنوم به پروا ده نو که دوزخ ته مې روانه کی زه به څوک نو د خپل فرض خو به ادا کوم کنه سو پوری چې دا هغه به پروا ذات تابع شي نه یي الله بچری درته خورز نه خي د سکون ژوند بدرته نه نصیب کیږي د اطمینان ژوند بدرته نه نصیب ارا ورځ به نوې ذهني عذاب در باندې نازلېږي ارا ورځ نو دی وجنا 13 جمعه ما تاسو ته ویلو چې د خپل جبه په الله عادت کې اوس کا زوړ دی او کا ځوان دی او کا لک دی او کا جنای دی او کا خزه دی او کا بوډا دی په دې قهر اخته سو شو سو کو شو څنګه چلو شو ډیر ښه تقریر وکړو قوم ته خطاب دی پلانی ته بیګاله د قوم ته خطاب دی سبا قوم ته خطاب دی او په ګرنیټ ولګي په ګرنیټ داسې شی دی چې برم شي کنه سړی تیکه تیکه شي امارغانو تم چرته تیکه نصیب نشي په ګرنیټ ولګي قوم ته خطاب د قران دی کنه نه دی دا الله نه لوی خطیب بل څوک شته او بیا دیر سپاره خطاب قوم ته کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی خطیب بل څوک شته خبیا د خدای نه لوی همدرد زمون بل څوک شته لوی همدرد بل څوک کې دی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مشفق او لوی همدرد شفیع المذنبین په قیامت کې مونږ خلاصون کی او د جنت ته بوتلون کی
بل څوک شته؟ 14,000 حدیثو کې خطاب پیغمبر کړی دی او په 6,600 آیاتونو کې خطاب خدای کړی دی. اوس تاسو وایئ په ایمان د جمعات کې چې ناست یې زه در سره یم. ګوره په هیڅ ګناه کې زه در نه بار نه یم. تاسو په ایمان وایئ. ځوانان خو لا څه کې دا بوډاګان هم دي. دا موجوده چې کومې ښځې بار بربنډې ګرځي دا در سره یوه په بند کوټه کې ګیرو بار نه به ور بندي تا به دننه نم کونډه لګوړي بچ به پاتې شي. پاتې بشي. اوس ولمن خاف مقام ربی تاسو څوک شوي دي او په خدای قسم مشکات کې یو روایت راځي سړی د غره په سورنګ کې ناستو کاڼی راور غړېدو سورنګ خوله بند چې بند شو یا الله اوس بس کی आवाज ورته وشو چې یو خاص ګناه په ټیم کې کته بچ پاتې شوی هغه یاد کړه چې دا د سورنګ خوره کولو شي وی یا الله په پلاني ټیم کې زو یو خزه دو په دوا ټول شپه یو زیو او استاد یې ما بدفعلی نه دا کړی بس خو چې دا یاد کړه کانی نه اورغړې دو خلا کولو شو سړی تیرو بچ په پاتې شي مولا به پاتې شي پیر صاحب به پاتې شي پیر صاحب پیرانو خدای دې امان راکړي ما په دې زمانه ما چې کم پیران لیدلې دي دا غي تصور نشته تصور ما نه زیات پیر پرست مولا بل اډشتنه ما نه زیات قبر پرست مولا بل اډشتنه ما چې کم خلک په ژوند لیدلې زوز دا غي خاور ته زما ورته ناشته دا کوڅاډه بوس را پاسې وي د مونیان پیران نه مني او مونیان کبړونه نه مني او زیارتونه نه مني زیارتونه مني مونیان خدا مالګه سکل په نه مني دا پکې کوم ځای نه رئیستی دي دا سنداګان منجوران هم چې پکې نولې دي او د زیارت یو د کاکا صاحب زیارت 1.5 روپۍ باندې اتو ورځو لټه کیږي او دا ټول میاګان صاحبانو په کیسې دي او چندې دي دا تاسو غوندي کو سړک چې دي دا څوک چيلي بوزي څوک ګډان بوزي څوک سبوزي څوک سبوزي دا قبایلو سم په دې قهر اخته دي چې لارې ډټسن نه والی ګډ به موټر کې کېنی پلاني زیارت لای بوزي لکه زیارت په ګډانو څه کې خدای دې کور را تاسو خیال راغی د مړو سلويختی وي نو سلويختی خو خیراتی کنه بدبخت نو غریب په سپیړو وای او مالدار چې ده دنه ډونګو ته خونچو ته دغه تکینول او د مړی سلويختی نو عزیزانو عرض می داو چې زمون ارشه چې ده فراډ او دوکا ده حدیث کې راځي یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه زما په امت به یو زمانہ داسې راشي چې اسلام بچا کې پاتې نشي مگر نامه به پاتې شي د اسلام به صرف نوم وي اوس پاکستان ته اسلامی مملکت وایي خلک اسلامی مملکت کم ملک ته ویلې شي اسلامی مملکت خو هغه ملک ته ویلې شي چې پچا کې د اسلام نظام وي قانون پکې د لارډ میکاله د قانون د پیرنګي دی پکې او نوم په د اسلام دی او بیا د اسلام لاسه کې پاکستان نوم دی پاکستان نوم زکه تجویز کړو چې ان شاء الله دغه نه به د ایمان پاکواله راځي
ایمان به پکې نه دا نوم چې پچای خې ډېر خې چې دار سنه به پاکي دا ځن طلاق خزو نه بم پاکي لونو نه بم پاکي زامنو نه بم پاکي خزه به پرانا ورځ ډر ډر ناره وای لونه به ډر ډر ناره وای دا د باګړو دلبم چې دا چرته پروتي ارشنه به پاکي حیا نه بم پاکي غیرت نه بم پاکي شرم نه بم پاکي پاکستان دا معنا اوس دی ورته یو دفعه دغه کړی دی چې نسړی پاکستان څوک دشمنی نو هغه پلانټ تلبار د فعلاندې به گرفتاریږي نجړی پاکستان خو قرانو تاسو به ویلي چې ګاندھی پښتنه وکړه د جنا صاحب نه چې what is your program Mr. جنا تاسو به ویلي what is your program Mr. جنا نو جنا صاحب ورته ویل چې my program is اسلام my program is قران دا به تاسو ویلې او په دې خلک دوکه کړیو او پاکستان هم جوړ کړیو نو د جنا صاحب my program is قران او my program is اسلام هغه څه شو نو عزیزانو عرض می داو چې لا يبقى من الاسلام الا اسمه اسلام بچا کې پاتې نشي نامه به پاتې شي ولا يبقى من القران الا رسمه قران به پاتې نشي صرف رسم او رواج به پاتې شي د قران او رواج مناول کی اله ماشوم قران ختم کړي دي راځي روټای پیو خوري مولا صاحب چې د قران شریف په ترجمه ختم کړي دي خلکو ډنګاوه جوړه کی راځي تقریر پیو کوي قران په ترجمه ختم کړي دي پاکستان هم چې د باب نزول قران جشن مناوي په کال کې یو ځل دا د دې حدیث مصداق دی یاتی علی الناس زمان لا يبقى من القران الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه د قران رسم او رواج پاتې شو د اسلام نوم پاتې دی حقيقي اسلام پچا کې پاتې نشو واخر دعوانا